أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. سورة بقرة لنبے سپارہ 111 نمبر آیات مبارکہ. مخی آیاتونو کی اللہ رب العزت مومنان تا دی خبر ترغیب ورک چې دا مشرکین یهود و نصارا دا اهل کتاب تاسو دا دین اسلام نه واپس را ګرځول غواړي، په دې خبره تاسو غمجن کېږئ مه، خفه کېږئ مه. دا دوی دا عمل او دا وینا دا په خپل خیال او خاطر کې مراولې. الله فرمایل تر دې پورې چې امر دا الله حکم نازل شي، بے داغین بعد دا اعمال صالحہ داغی ترغیب ورک وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ چې تاسو منځ قائم کې زکات ورکوي او کم نیک اعمال چې تاسو کوي الله رب العزت داغي اجر تاسو ته درکړي. دی آیات مبارکه کې چې کم ذکر شوی دی په دې کې الله رب العزت د یهودو د نصاراو د داغي ذکر کوي او داغي متعلق فرمایي که دوی په خپل دعوه کې رښتونی نو دوی په خپل دعوه باندې څه دلیل ذکر کی. الله فرمایي څه دلیل شته نه، دا د دوی اسی باطل ارزوګانی دي، د دوی باطل تمناګانی دي او خپل خام خیالي ده. الله فرمایي وقالوا اوید اهل کتاب لن يدخل الجنه چیز کله بداخل نشي جنت تا الا من كان سوا دا غچانا چی یهودن یهودی او نصارا یا نصرانی. دی یهود او نصارا بوي چې جنت ته صرف یهودیان داخليږي او نصارا بوي چې صرف نصارا به داخليږي. دا دوی خام خیالی و واسی باطل ارزوگانی دی. اللہ فرمائی تلک امانیهم دا دوی باطل ارزوگانی دی. قل تو آئے پیغمبر علیہ السلام ہاتو راوڑے برہانکم خپل دلیل ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتونی په دې خپل دعوه کې رښتونی یې نو بیا وتاو سره په دې خبره باندې څه دلیل امي نو بیا غ دلیل راوړې چې پته ولګي چې واقعي تاسو جنتیان یې. حالانکه دا یهود او نصارا دوی په خپل دین کې هم تحریف کړی دی. عیسایانو او دارنګي دی بنی اسرائیل دی اهل کتابو په خپل دین کې تحریف کړی دی. چابا عیسی علیہ السلام دا الله زوی ګڼو، دارنګي په دین کې نور مختلفه کمی زیاتی دا دوی کړی دی. نو چې سړی په دین کې کمی زیاتیو کې دا مسلمان نه پاتې کیږي. نو الله فرمایي چې دا د دوی دا تمناګانې چې مونږ صرف جنتیان یو
نصاراو بوي مونږ صرف جنتیان یو، یهود بوي مونږ صرف جنتیان یو، او دا نور چې دي دا خو به جهنم ته ځي. او دوی خپل ځان متعلق به ذکر کوله او دا خبره به کوله چې مونږ د الله زامن یو. سورۃ مائده کې الله ذکر کړي نحنو ابناء الله، د دې یهودو اهل کتاب متعلق چې دې یهودو بوي مونږ د الله بچیو زامن یو. واحباؤه، او دارنګ مونږ د الله مقربین یو، مونږ لړن خلق یو، لړن بندگانی مونږ یو. نو الله رب العزت دا غي تردید کو چې دا څه نه ده، بلکې د دوی دا سوچ سره دا کفر نه تحریف د دین په د تحریف باوجود دوی مسلمانان نه پاتې کیږي. نو دوی سره په دې خبره باندې چې مونږ صرف مونږ جنتیان یو څه دلیل شته دی نه. فرمایي وقالو او وی د اهل کتاب لن يدخل الجنة چې اسکله به داخل نشي جنت ته الا من کان سوا دا غچانا چې هودن یهودی کم چې یهودیان دي او نصارا یا او دارنګ نصاراو به وي چې صرف نصارا چې کم نصارا دي نصرانیان دي هغوی به څه کوي هغوی به صرف جنت ته ځي. نو الله فرمایي تلک امانیهم، دا د دوی باطلې بې ځایه ارزوګانې دي. دا خبره چې دوی چې صرف مونږ جنتیان یو، نو دا دوی باطله سوچ دی او باطله ارزو ده. الله فرمایي قل تو وایه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتو چراوړې برهانکم خپل دلیل په دې خبره چې مونږ صرف مونږ جنتیان یو. ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتونی. الله رب العزت فرمای بلا نا بلکې من اسلم چاچی ټیټ کو وجهه لله خپل مخ الله تا وهو محسن او هغه نیکی کوونکی فله نو داغه د پاره اجره اجر داغه دی عند ربه داغه د رب سره. الله رب العزت د جنت کېدو د پاره کبي خبره ذکر کوي نو هغه دا دی چې انسان خپل ځان الله ته وسپاري. من اسلم چاچی ټیټ کو وجهه خپل مخ لله الله ته اند الله د حکم د تعمیل د پاره داغه د پوره کولو د پاره خپل سر ټیټ کو هغه تسلیم کو ان ایمان راوړو. نو فرمای وهو محسن او دیم شرط ور ذکر کړي چې هغه نیکوکاری محسن نیکی کوونکی او محسن عمل با کم یوي کم عمل چې د الله د حکم مطابقي د الله رب العزت د پیغمبر د طریقې مطابقي اندقه به محسن عملی خپل عمل به کم یوي چې کم د الله حکم مطابقي د الله د حکم خلاف دی نو کدا هر څومره په ښکاره باندې خپل ښکاری خدا ښه عمل نه دی بلکې دا بیکار عمل دی. هغه عمل چې د پیغمبر د سنتو خلاف دی کما او تاسو ډیر خپل ښکاری هغه دغه ډیره مزه وا ډیر داسې بدعات شته داسې رسومات شته چې د هغې د وجې نه هغه ما او تاسو خپل ښکاری خودي د پیغمبر د طریقې خلاف. نو الله فرمای چې ایمان راوړو یعنی سر ټیټ کړه د الله حکم تا او دویم نیک اعمال کول نیکو کارو فله نو دا د پارا اجره اجر داغه دی ان دغه نیکو اعمال اجر بدته ملاویږي چرته عند ربه دا الله رب العزت سره داغه د رب سره. ولا خوف ان بي سيرا عليهم باغوي باندې ولا هم ان باغوي يحزنون غمجني نو به سيري
او نه به څه قسمه خفګان راځي نه به غمجن کیږي. دا الله رب العزت د جنتیانو کم سړی به جنتی نو یې ښودل چې جنتی دادي د الله حکم تعمیل کوي په الله ایمان راوړی دی. دغه د ایمان چې کم شرایط دي هغه په حدیث مبارکو کې مذکور دي. بیا وسره د نیکو اعمالو کم نیک اعمال دي هغه مذکور دي. بعض د قرآن د آیاتونو ثابت دي، بعضې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د احادیثونو ثابت دي. دا نیک اعمال دي، عمل صالح دا دی. نو چې کله انسان نیک اعمال کوي او دارنګې عقیده او نظریه او سوچ دا صحیح دی، نو دا کس عمل دا د جنتیانو دی، دغه جنتی دی. نو ما او تا ته په ظاهر اخکار یم مونږ د ښکاري دا د کمې عقیدې د کمې نظریې سړی دی. بعضې خلک یو صیب تیر شوی دی بلکې اوس هم دی لاجمدی دی، هغه وایي د ګورو نانک متعلق نه مونږ تکذیب کوي شو او نه تردید کوي شو، نه تایید کوي شو نه تکذیب کوي شو. دا دروغجن دی. ځکه کیدای شي پیغمبري وي دومره عجیبه خبره کوي. حالانکه د ګورو نانک یو عمل هم د شریعت مطابق نشته، یا د هغه پیروکارو یو عمل هم د شریعت مطابق نشته. دا کوم تعلیمات دي غون ګډوډ دي، شریعت خلاف دي. بیا څنګه ګورو نانک د پیغمبرۍ درجې ته رسې او تکذیب او تایید نشم کولی؟ ښکارته تکذیب به کې چې بھئی رد به کې دا پیغمبر نه دی. نو پته لګي چې دا عمل دا څنګه عمل دی. تا د قرآن ښودلی دي که نه چې مسلمان دی او نیکوکار دی او مسلمان ایمان راوړو د ایمان تقاضی پوره کړی دي. ایمان څنګه ایمان دی؟ بیا نیکوکار دی نو کم نیک کارونه کوي؟ دا ټولې خبرې ذکر دي. الله فرمای وقالو او دیوی دا اهل کتاب لن يدخل الجنة چې هیڅکله به داخل نشي جنت ته الا من کانا سوا دا هغه چانه چې هودن او نصارا یهودی یا نصرانی تلک امانیهم دا دوی باطلې ارزوګانې دي. قل تو وایه پیغمبر علیه السلام قل هاتو چې راوړئ برهانکم خپل دلیل ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتونی بلا نا بلکې من اسلم چا چې ټیټ که وجهه خپل مخ لله الله ته وهو محسن او هغه نیکي کوونکي فله نو د هغه دپاره اجره اجر د هغه دی عند ربه د هغه د رب سره الله به ورته اجر ورکوي د نیکو کارونو. ولا خوف او نه به یې سیر علیهم په هغوی باندې ولا هم یحزنون او نه به په هغوی څه غم او خفګان به. الله رب العزت دې مونږ هم صحیح نیکان او صحیح مسلمانان کی دعا وکړئ. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم. رب زموږ ګناهونه معاف کړي، رب ټول امت محمدي ګناهونه معاف کړي. څومره مسلمانان رب چې وفات شوي دي مغفرت نصیبه کړي، څومره مسلمانان رب بیماران دي صحت کامله عاجله مستمره دایمه نصیبه کړي. رب څومره مسلمانان د ټول صحیح مؤمنان جوړ کې، رب مونږ ټول صحیح مؤمنان جوړ کې، د هر قسمه ګناهونو محفوظ کې، د شیطان د وسوسو نه محفوظ کې، د رب د دین اسلام د دشمنانو محفوظ کې، د هغوی د رب د شیطان د جالونو نه د هغوی د مختلف قسمو پروپاګنډو نه رب ته محفوظ کې. رب زمونږ دنیا او د آخرت خوشحالۍ نصیبه کې. د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د لاس آب کوثر مو نصیب کې. رب د قرآن سره مینه محبت نصیب کې. رب د قرآن تلاوت کولو رب مونږ ته را نصیبه کې. رب د قرآن باندې عمل کول مونږ ته آسان کې. رب د دې د علوم لپاره زمونږ سینې پرانیزې. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.